صحابي نبی علیہ السلام هم کرو زه وړوکی وم زما مور ما ته داسې موټی ونیسو موټی بند کړ ما ته راشه مم واله کومګه تاسو ماشوم ځان ته دا کو چې د ما څخه راشي کنه موټی ورته بند کړه شمم در کوم اکثر پای کې سني اسې چې ما څخه نو ما ته خپل مور دا موټی داسې بند ونی سما ته راشه مم در کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ولید زما مور ته نبی علیہ السلام فرمایل وای تا د ماشوم له صد ورکول اراده او په دې موټی کې د سوکت اسې تش موټی ورته نیسلو نو زما مور بیبي ورته عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کجوره ورا سره یا مر سره وی کجوره مې ولا ورکوله نبی علیہ السلام فرمایل وای ښا وای کستا دا موټی دی ورته تش موټی نیولو او دل دې صد ورکول اراده نه و نو دا ټیم مستا په عملنامه کې دروغ لیکل شي دروغ لیکل شي وړو کې ماشوم ته د دروغ د لاسې ورکول دم دروغ دی اکه وړو کې ماشوم کنه اله وای دا شی بدل رانه مې وای دا کارو کاله ورته وګنه اکه امتحان کې پاس شو کنه نو سیکل بدلالم او دا پلانې شی بدلالم او کدا کار دی کنه دا سی وکوم انو شی ولا ونه لی نو چې د کم سیس دا غستو ستا وسنی او اراده دی نه نو دا سی واده به ماشوم سره نه کې دم دروغ دی او په دې سره ته دله د دروغ ټریننګ ورکې چې بچي دروغجن به څنګه جوړېږي نو دا مونږ تاسو د دروغ ټریننګ د خپل کور نه ورکو ماشوم دروغ د بهر نه نه زده کوي دا د کور نه زده کوي او مونږ تاسو چې ورته بیا وو کنه انو وینه ته دروغ وای وای کنه ته ماشوم وینه دروغ وای نه وینه روغتیا وای دا روغتیا وای نو مونږ ورته ماشوم نه دا کوم د خپل د روغتیا او بار وړو کې ماشوم په باندې بار نه کوي چې ټول غټ دروغجن زما د خپل دی سو زله هغه ماشوم چې د مونږه د دروغ واده کړی کاروم غني ان هغه پوه شي چې زما د خپل غټ دروغجن سره په خپل باندې مې اعتماد نه کوي په مور خپل باندې دا که سو زله ورته دروغ چې ماشوم ستاده سي اعتماد چې هغه د اعتماد جوړ شي چې انسان په دې خله سوي نو بس هغه سي کوي دغه شاند د تربيت و جوړي رومبه وړو کې ماشوم چې رومبه کې هیڅ نه زده کوي نو دروغ رومبه زده کوي دا رومبه زده کوي او د مور خپل نه زده کوي او د دروغ اهمیت ورته معلوم شي اهمیت د دروغ چې کوم ځای کې راګیر شي ان چې دروغ وای نو ته بخلاصي ماشوم نو که څوک راشي انو بس ورته وای چې غنښت نه چارته تل دی ماشي زه ته ورشه کور کې نشته موبایل اف کی نو سبا خو موبایل کې پته لګي کنه بیا کال ورته کوي نو د موبایل اف کی ولته ملاوي انا بیا ورته دروم یاره وای زه پلان ځای کوم سیګنال وکړ نه کوم وای ما درته یاره کالونه هم کول او تا دا نو ملاوي بس یاره کې دې شي سیګنال وکړ نه کو هغه ځای کې لره هم شرط ماشي نه دا درو نو دا غزوی بیا پوه شي چې یاره کوم ځای کې ګیرېږي کنه نو پلار خو ورته تعلیم سبق ورک کنه ګوره ګوته ورته خوله چې کم ځای را ګیرېږي انو ځان په پس خلاصې په درو دا تعلیم غدا سو بخپله بچی ته خو اخلاق خو اخلاق بچي په خپل کور کې زده کوي د خپل مور او پلار نه چې دا رویه سره بچو سره د مسله پر خبره باندې غوسه کېدل او رټل او داړل دک ماشوم بیا کوي دا دغه شی زده کی په مینا محبت باندې نه په بل چا سلام سم خبره بیان کوي لکه چې دا خدای زده کړی کړ ډایرکټ جستا خبره څوک نه مانی نو څه چل بګه سپېړه باور کوي ځکه چې پلار د خبرو کې نو بس پلار ول ډایرکټ سپېړه بس پوي خونه چې بچي دا شی مکو دا سلام دا بد اخلاق دا ماشوم د خپل مور او پلار نه زده کوي او مور او پلار ته ګوري چې زما دا پلار زما مور سره څنګه بد اخلاقی سره دا دا ټول نو چې ستانه څوک کمزوري کنه نو هغه سره بداسه خبره کوي زما پلار مور سره داسې اړه دا بچی زده کوي ته ورته وایې ما چې داسې کوم داسې بچی خپل زده کوي ګوري خپل لرنینګ کوي خپل هغه شان د اخلاق وي دا چې څنګه اخلاق د مور خپل لري کنه اک شان به د بچی قاعده دا منتقل کیږي ارسل مکمل او دا شان استاد خو اخلاق ولا استاد دا اخلاقیات هر څنګه شاګرد ته منتقل کیږي دا شان او جان وخت فزول خبره کنزله او غلط القابات ورکول دا ټول شاګردانو ته ناس شنو هم دا شان کوي ابا سبا استاد شي نو هم دا وي خراب رزيله اصله کې بده دا شان نو چې تاسو نه خر او رزيل جوړ کړو بیا وته نه خر خلته وي بیا دې ته مته بیان کړي هو اخلاق ور انس رضی الله عنه ما د نبی عليه الصلاه والسلام لس کاله خدمت وکړ لس
وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ هم ماته غوسه شوی نه دی، مال چرته وهل نه، مال ډب نه راکړ، تر دې چې سخته خبره تر دې دایره تم نه دی ویلي چې انس داسې دی ولې وکړل او داسې دی ولې ونکړل، دایره تم نه دی ویلي نبی